سوالګری راغی رسول الله ته څه کجوري راغل دي او هغه کجوري مخې ته پرتې دي هدیه ده هدیه زمونږ نبي به هدیه اغسته صدقه زکات به نه اغسته دا بېله موضوع په دې خبره نه کوم هغه هدیه مخې ته پرته ده په دې کې یو کس راغی رسول الله ته وایي زما بچی نه هر دي زه نه هر یم ما ته څه راکړه نبي علیه السلام کجوري راواغستې ورته یې ورکړې هغه سړی بهر ته ووتو صحابه کرام بهر ولاړو هغه ویل نبي علیه الصلاة والسلام باندې څو څو ورځې پاقی نهر ناست دي دې وجې نه کجوري اعتبار په پیسو باندې واغستې دا سوالګري نه ته لاړ شو ځان له به نور سوالې په دې روپو باندې دا کجوري راکړه موږ خپل نبي ته واپس ورکوو صحابو ته واغستې راوړي نبي علیه الصلاة والسلام ته هدیه کړي مخې ته ورته کېښودې هغه سوالګری لږ ځای لاړو واپس راغی نبي علیه الصلاة والسلام ناست دی سوالګری ورته بیا وایي زما بچي نهر دي د الله پیغمبره ما ته خوراک راکړه ما ته څه راکړه نبي علیه السلام کجوري بیا ورکړې هغه سړی ووتو بهر ته صحابو بیا واغستې څو ځل دغه سړی روان دی بهر ته وځي صحابه کرام ته کجوري آلي نبي علیه السلام لی راوړي او دغه سړی بیا راځي سوال کوي ان تر دې صحابه ډېر غوسه شو نهم ځل دا سړی را دننه شو د نبي علیه السلام نه دا کجوري واغستې یو صحابي ورته وایي رسول الله ته ای د الله پیغمبره دې سړي ستاسو د ښو اخلاقو نه غلطه پیدا واغسته دې سړي ستاسو د ښو اخلاقو نه غلطه پیدا واغسته دا کجوري چې بهر موږ آلو واپس یې راوړو تا ته مخې تږدو د الله پیغمبره دا سړی بیا راځي ستاسو نه سوال کوي تی بیا ورکې دا کجوري د غلطه پیدا واغسته زما نبي ورته څه فرمایي دی رټئ ما زما نبي ورته فرمایي دی رټئ ما صحابه وایي یا رسول الله وجه نه ځل دی را دننه شو نبي ورته فرمایي د معراج په شپه چې کله الله په ما 50 زما په امت 50 منځونه فرض کړل زه رالم د موسی خواته موسی ماته ویل محمده زما امت ډېر طاقتور و هغوی 50 منځونه نه شو کولی محمده ورشه دا منځونه کم کا نبي علیه السلام وایي زه د الله خواله ورغلم بیا د موسی خواله رالم الله راته 15 کړو د موسی خواله چې رالم هغه راته بیا ویل ورشه زه بیا د الله خواله ورغلم الله راته 40 کړو زه بیا د موسی علیه السلام خواله رالم الله راته 15 کړو موسی به ورلېږلم الله به کمول تر دې چې 15 ته راورسېدو 9 ځل زه د الله خواله ورغلم الله زه نیم رټلی ما ته شرم راځي چې زه یو سائل ورټم ما ته شرم راځي چې زه یو سوال کوونکی ورټم نن موږ ته اندازه ده زمونږ مسجدونه یي هغې مسجد ته سوال کوونکی راشي نو روپۍ ورکول خو لویې خبره ده هغه ته د انسانیت په نظر باندې هم خلک نه ګوري یو سړی که د لوږې نه مړ شو دا تمام ملک پاکستان مع حکومت سره زما ستا ذموار دی د زکات ډیوټي اصل کې شریعت په چا ایښودې وه په خلافت باندې ایښودې وه لیکن خلافت نن سبا نشته اسلامي خلافت نشته چې زکات راټول کی په ملک کې به یو غریب هم نه چې کله خلافت اسلامي نن افغانستان نه خلک ګیلې کوي هلک او جینۍ یو ځای تعلیم نه منع کړ لیکن خلافت دی هلک او جینۍ یو ځای تعلیم نه منع کړ او که کفر وي جو ټیک ده افغانستان طلباو غلطه کړل د طالبانو او که چېرته کفر نه اسلام موږ وایو او موږ د اسلام دعوې کوو دی ډېر د ایماندارۍ کار کړی دی ډېر د ایماندارۍ کار یې بیا کړی دی بهرحال عزیزانو زکات د اسلامي عامل چې کم گورنر مقرر یا به راټولی بیا اهل علاقه کې غریبانو ته ورکړي نو راشي په خپله باندې مال چیک کي مکمل د کور نه ډیټیل والي او بیا د هغې نه زکات په خپل اسلامي ترو د قاضي په حکم سره راټول کړي نو بیا دغه زکات کې څوک دوکه نشي کولی نن خو جمهوریت د خلافت نشته هر سړي ته حق دی چې د خپل مال نه زکات وباسي نو نن ټول منافقان دي ابوبکر د زکات د مانع سره جنگ کړی نن د زکات منکر موجود دی هغه ابوبکر ته عمر راغی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دغه ټیم کې ډېره لوی داستان دی یو طرف ته مسلمة کذاب د نبوت دعوه کړې وه نو حضرت ابوبکر صدیق لښکر تیار کړی دا د نبي علیه السلام په زندګۍ کې دا لښکر تیار او دی چې کله روان شو د مسلمة کذاب د دروغجن سره جنگ نه تله یمن ته نو په یو غار کې ورته خبر میلاو شو چې رسول الله علیه السلام وفات شو نو دا لښکر ودرېدو راغی د نبي علیه الصلاة والسلام جنازې وکړه د هغې نه بعد ابوبکر وویل چې نبي علیه السلام کم لښکر روان کړی نو د ابوبکر کم جرأت کیدی شي چې ایثار کړي لہذا ابوبکر ورته ویل تاسو ځئ لاړ شئ اول ته جنګ وکئ دغه نبوت دروغجن سره چې چا د دروغو د نبوت دعوه کړل ده د داسې جنګ وکئ
صحابه کرام روان شو. دیم طرف ته خلکو زکات نه انکار وکړ نو هلته ابوبکر صدیق د هغې په خلاف باندې جنګ ته راپاڅېدو. عمر رضی الله تعالی عنہ راغی دی ورته ویې د رسول الله خلیفه خیر دی لږ صبر وکړه لږ د تحمل نه کار واله دا خلک که د دې سره موږ جنګ کوو هلته هم جنګ دی دلته هم جنګ دی نو ابوبکره زمونږ په مدینه کې یو سړی نه پاتې کېږي او یهود به راشي او دلته به زمونږ زنانه بې عزته کوي. ابوبکر یو جمله فرمایلې وه زه نشم ویلی که د مدینې سپي راشي او زمونږ زنانه له ټونګې ورکوي او زغلی که نه خو چې کوم لښکر نبي علیه السلام روان کړ د هغه ابوبکر نشي ایثار ولی او چې کله ورته ویل د دې مانعین زکات چې دا کم خلک زکات نه ورکوي د دې سره جنګ اوس مه کوه ابوبکر ته ویل. ابوبکر رضی الله تعالی عنه یو جمله ویله نن خلک راپاس یاره جي دا مولیان مړه دا زکات ولې نه پرېږدي اوس ته په زکات پسې نښتي دي. زه خو چېرته بیان نه کوم په دې موضوع باندې لیکن دا د موضوع سره مطابقت راغی د دې خلکو د وجې. حضرت ابوبکر صدیق یو جمله وفرمایله ویل عمره ته څومره غیرتي وې د جاهلیت په دور کې عمره چې کله اسلام کې شوې عمره ته ولې نن د اسلام غیرت ننګ نه کې په تا کې ولې دومره نرمي راله. ابو عمر ورته فرمایي ابوبکره په ما کې نرمي نه ده راغلي لیکن مدینه خالي ده هر طرف ته د دشمن سره جنګ دی. ابوبکر وفرمایل اینقص فی الدین وانا حی په دین کې به خلک کمی راولي ابوبکر به ژوندی جنګ یې ورسره کړل دی او صفا تاپې کې لګوله خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها زکات تی والا چې دوی نبی علیه السلام ته ابوبکر وفرمایل یو رسی ورکوله هغه رسی ابوبکر ته نه ورکوي ابوبکر به ورسره جنګ کوي دغه سړي چې یو رسی پې د زکات دو نه ورکوي ابوبکر به ورسره جنګ کوي. اوس ووایه ای مسلمانه تر ابوبکر صدیق دشمن په زکات کې دوکه کوونکی ابوبکر به ورسره جنګ کوي چې یوه رسیم نه ورکوي چې کومې رسول الله ته ورکول ابوبکر ته نه ورکوي ابوبکر به ورسره جنګ کوي. یو روایت کې الفاظ راځي چې که د بیزې شپږ میاشتو والا بچې حالانکې په دې کې زکات نه خدای یو مبالغتن خبره ابوبکر صدیق وکړه چې دوی نبي علیه السلام ته ورکاو ابوبکر ته نه ورکوي ابوبکر به ورسره جنګ کوي. او عمر ته څه دلیل ورکو عمر رضی الله تعالی عنہ داغه مسله دا وه هغه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل دي چې کوم سړی کلمه وایي او زمونږ څخه قبلې ته مخ کوي زمونږ رور دی. حضرت ابوبکر ورته وفرمایل عمره د کلمې نه مراد پوره دین دی په پوره دین کې څوک کمی کوي زه به ورسره جنګ کوم دا د ابوبکر اجتهاد. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل مونځ او زکات رب یو ځای ذکر کړل یو پکې څوک نه کوي اسلام کې نه دی نن یې نه ورکوي څوک په پوره زکات ملک راواغس یو غریب فقیر بنئ بس صدقو ته ضرورت هم نشته پوره زکات ته داسې معلوم دي زکات راوالي هغه چاله ورکړي چې احسان پې وکړي هغه چاله ورکړي چې احسان پې وکړي هغه چاله زکات ورکړي داسې شته به د معاشره کې دوی به په ورځ د قیامت وایي چې موږ د محمد رسول الله امتیان ویریږئ زما نبي فرمایي که په بیزو کې پې زکات ورې نه کړي دا بیزې به چقی په ورځ د قیامت که په اوښانو کې دا اوښان به چقی په ورځ د قیامت که چېرته په غویانو کې دا به چقی په ورځ د قیامت 50,000 کاله ورځ د دا په دې د پاسه ګرځي د دې نه بعد د رب خواښه ده که جنت ته لیدو که جهنم ته لیدو د رب خواښه یو سړي که الله ته وکړو مجد نبی فرمائی واتق دعوت المظلوم مظلوم د خیرین ویریږه زما نبی فرمائی یا زما نبی فرمائی وی د مظلوم خیره قبلیږي ولو بعد حین اگر کله ټیم پکې ولګي دا په ورځو د پاس اسمان ته روانه دی ته هیڅ رکاوټ نه فرشته رکاوټ ده نه شیطان دی نه د جنت دروازه نه د اسمان دروازه نه عرش دی ته رکاوټ دی دا سیده روانه د رب کریم خواته رسي چې کوم ځای د دعا دپاره رب مقرر کړی دی د مظلوم د خیره روان یو سړی چې د شپې د نهر ویده شو تمام انسانیت حجونه وکئ روجې ونیسئ منځونه وکئ والله که رب ته قبول شي نه دی قبول مسلمانه رسول الله فرمایل دي په ورځ د قیامت به ټیټیکي جوړ شي تختۍ به جوړې شي د ده د پیسو نه د ده هر اندام ته به په دغې باندې اخیر ورکولی شي
وایه چې د اوسپنې تانبه جوړه شي ستا په سینه پسې ګرمایش ونیوی شي د انسان به سخا شي غوښې به شي بیا به م ورته د عذاب ورکوي هغه تختۍ چې د ده په سینه پسې ونیسي د ده په جسم پسې په مخ پسې لاسو پسې په کومو ځایونو چې دا پیسې استعمال کړي دي په دې پسې ونیوی شي دغه تختۍ چې د ده د جسم په دې اعضاو پسې ونیوی شي پته تشته دا تختۍ به د ده دا جسم به مړه کړي او اور به ترې ختم کړي بیا به یې فرشتې ګرمې کړي بیا به یې پسې نیسي 50,000 کاله راشه 10 منټه ورته لاس یو منټ ورته لاس ونیسه زه به ستا ایمان معلوم کړم زه به ستا ایمان معلوم کړم یو منټ نه نشته مسلماني د چا غریبۍ ته کاته نشته غریب خو تا ته انسان نه ښکاري که چا نه سوال وکړه دا سوال دومره اسان دی زه حیران یم سوال دومره اسان دی زه چاته ما د چا 10 روپۍ قرض نشته نو ورته ویلی شم سوال ته ودرېده دا دومره اسان کار سبا چرته د دې مظلوم وشي او ته سوال ته ودرېږي سوچ وکړه چې دا سائل سوال کوونکی چې ته رټې رب ته هېڅ ګران نه دا دنیا الټ پلټ به کړي تا به سوال ته کښېنې دا رب کړي موږ ته یې ښایي مارونو مظلوم غریب فقیر دا مه چېړئ هېڅ زما نبي زما صحابو موږ ته زندګي پرېښې ده و چرته د خلیفه رسول عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د رسول الله دا خلیفه ثانی دیم لکه د دریای دجله په غاړه دریای دجله ډېر غټ دریاب و په هغې وخت کې دا به روانو کېده به که د دې په غاړه یو سړی یو سپی د تندې مړ شه سپی انسان هم تپوس به په ورځ د قیامت د عمر نه کي هغه عمر په خپل لباس کې 12 پیونده لګېدل دي او د سپي تپوس به د عمر نه کېږي نن خو زما په علاقه کې د انسان تپوس نشته سرمایه دارو تاسو څه خیال دی د دې تپوس به صرف د عمران خان نواز شریف او ایمن ولی مولانا فضل الرحمن باچا خان نه کېږي نه جي نه تعالی رب مال درکړ دی زکات ملک پتا واله کړ دی صدقې پتا واله کړ بچو له دې بینکونه ډک کړ دي زیرې ډکې کړ دي بچی د تعلیم سوچ دشته فقیر ته 10 روپۍ ورکوي نو ته رسي اوچتېږي سوځي خارخ پتا باندې راځي په 10 روپو باندې رب به دې راونیسي الله نه ویرېږه نن ما ته هغه خلک معلوم دي په یو بچي باندې وکنن پاتنا کې پرایویټ سکول ته کېنئ 5000 روپۍ پرې د میاشتې لګي کم از کم 5000 سوال کوونکي ته 10 روپۍ ورکوي دی تندی راچلي پته لګي چې ایمان نشته کفر دی معاشره کفر جوړ شي ورکه سبا به تې ځې والله که دا بچی د پسې تشه بیزه مالاله کړي والله العظیم که 10 روپۍ د پسې وروسته ورکړي ستا په نقش قدم روان دی د ستا نه تصویر علي به رب ته څه جواب ورکړي او رب زیاتۍ کمی نه دا سلسله اسباب ګرځول ده ورنه الله د هغه طرف ورکولی شي چې د انسان امید هم هغې طرف ته